لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين، والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أضومها وإن قل. متفق عليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک ہوئے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا بشير، الصلاة والسلام عليك يا نذير، الصلاة والسلام عليك يا نبي الأمة، الصلاة والسلام عليك يا نبي الرحمة، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. محترمو عزتمندو مشرانو همزولو معشومانو محبینو عاشقانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الحمدللہ اسلامی نهم میاشت رمضان المبارک نن دا هغې دیشم ورځ ده. زمونږ استاسو ټولو لا په دې خبرو باندې د رب متعال په دربار اقدس کې بے پناه حمد و شکر ویستل پکار دی چې الحمدلله ډېر په صحت او په عافیت باندې زمونږ استاسو په ټولو مسلمانانو باندې رب جل جلاله د رمضان کریم دیش روزه الحمدلله ډېرې په ښایسته طریقې باندې الله تعالی تیرې کړې. باقی دغه ورځ دم رب متعال زمونږ په تاسو باندې سره د قبولیت په خیر باندې تیره کړه. سبا به انشاءالله تعالی یکم شوال المکرم د هفتې ورځ عید الفطر ورځ انشاءالله تعالی. محترمو رمضان کریم خو نن دیشم ورځ ده او دا نور ورځې مونږ په تاسو باندې الله تعالی تیرې کړې. ډېر کسان الحمدلله او ډېر مسلمانانو به پکې ډېر عبادتونه کړي. ډېر خلک شته نیکان صالحان تقواداران د خدای پاک جل جلاله هغوی بندگی کا ډېر خلک شته. ډېر به خلکو په دې کې ختمونه کړي، ډېر به خلکو پکې خیرات او صدقات کړي، ډېر به خلکو په دې کې استغفار درود پاک هغه به یې ویلی، ډېر به خلکو تهجد کړي، خلک اعتکاف ته ناست دي، قیام اللیل د شپې عبادت به ډېرو خلکو کړی.
چا به په چا باندې افطاری کړي، چا به خلکو له افطارۍ سامان او پیسې ورکړي، چا به چا له څه شی کړی. الله جل جلاله نزمونږ او ستاسو یو نیکیم پټه نه ده. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. خدای پاک فرمای جل جلاله د ذری برابر ذره دا یو ډوکی څیز دی، د هغې برابر نیکی تا زما د رضا دپاره وکړه، په ورځ د قیامت باندې بیا په خپل نامه اعمال کې ثواب وویني. الله ښکاره به ورته ثواب ښکاره شي چې دا هغه زما د ذرې برابر د نیکۍ ثواب دی. او که د ذرې برابر نافرمانی وشوه نعوذ بالله او انسان توبه ونه باسي، چې انسان استغفار ووایي توبه وباسي، په هغې باندې الله تعالی هر څه انسان ته معاف کوي. او بعضې وخت کې انسان غافلی توبه ونه باسي او ذرې برابرم ګناه وکړه، الله فرمایي جل جلاله یره د هغې وبال بم وویني، هغه بم ستا مخې له راځي. نو دی وجې نه علما فرمایي چې ما نیکي کما او عام ګړی مې ګړی کوئ، یا چې څومره پورې م تا وسوي عام یې مه ګړه، او ما ګناه عام ګړه. کمه ګناه چې دا ګناه خو مړه عام ده او دا خو ټول خلک کوي، او د دې به داسې خاص ګرفت هغه به نه یو شی هم کم مه ګړه. ډېره په معمولي خبره باندې کله الله جل جلاله انسان نه ناراضه شي، او ډېر په معمولي خبره باندې الله جل جلاله انسان ته بخنه او مغفرت کا. نن به زمونږ او ستاسو موضوع وي، چونکې نن به انشاءالله تعالی قضای عمري چې کوم عمل دی انشاءالله هغه به هم کوو. مختصر خبرې ورته کومه، او زمونږ او ستاسو موضوع به وي پیغام رمضان. دا زمونږ موضوع ده. پیغام رمضان مقصد دا دی چې رمضان کریم خو تیره شوه یا تیریږي اخیرنۍ ورځ یې ده، دغه رمضان کریم چې مونږ او په تاسو باندې تیره شوه، په دغه تیریدو کې دغه رمضان کریم امت محمدی له صلی الله علیه وسلم ما او تعالی څه پیغام راکوي، ما او تا نزی او ما او تا پریدي، خو پرې ښودو سره ما او تا ته څه وایي، څه پیغام راکوي. په دې باندې ورته مختصر خبره کومه، چونکې ټیم مختصري خبرې ډېري، هغه اهم خبرې ورته کومه. لکه څنګه چې نیکان صالحان خلکي، علمائی متقیانی پرهیزګاري، هغه تا سره میلاو شي یا ورسره ته میلاو شي او ورسره کینی صحبت ورسره وکړي، نو په تلو کې هغه څه ورته ووایي بچې ته خو ځې خو داسې کوه او داسې مه کوه. دا یو پیغام یې رمضان کریم هم مونږ او تاسو له څه پیغام راکوي، خو مونږ او تاسو ته اندازه نه لګي چې دا په تلو کې دغه مبارکه میاشت مونږ او تاسو ته څه وایي، څه راته ووایي، خو یو کالم مونږ هغې خبرې په غوږو باندې وانه اورېدې چې دا په تلو کې راته څه ووایي. نن زه هغه خبرې ورته د رمضان کریم کومه چې پته ورته ولګي چې دا رمضان کریم په تلو کې چې دا وایي. مجدد الفسانی سے رحمت الله تعالی علیه هغه دربار شریف له څه کسان راله او دی پر راله چې مونږ ته څه فیض او څه خیر او برکت میلاو شي، ځکه د صالحینو خلکو ناسته او صحبت او تعلق دا د خیر صحبت او تعلق دی. چې کوم صالحین دي خدای پاک د مونږه صالحین کا، الله تعالی د مونږ له په دین عمل راکا، دا ډېر لوی څیز دی، عمل ډېر بنیادی څیز دی. نو چې کله هغه حالات وغیره یې وکاته، خامخا یو ځای کې یو حالت وي، نو چې کله واپس تله
نو دغه صاحب ورته یي چې زه خو راغلی وم دې پاره چې تا سره زه بیعت وکړم او په یو سلسله کې هر سره شامل شم او دلته دا کوم حالات او دا خلق او دا چې ما ولیدل ما له داسې خوند او مزه را نه کړه. دا په هغه لوښي کې مسلې اوس پی پرتی دی پی او شوده اخو پاک شه دی خو چې لوښی ګنده راوړی او ته ورته ووایي چې په دې کې راواچوه او په هغې کې در واچوي او خراب شو دا خو د پیو مسله خو نه ده دا خو د لوښي مسله ده. ځکه علما فرمایي چې نیکانو خلکو له ځای د خپل ظرف لوښی د زړه لوښی او د ذهن لوښی دا اول پاکوئ نو بیا چې څم پکې در واچوي هغې نه بارته څه میلاوږي بیا بارته فایده نو ته چې اول نه د اعتراض په یو سوچ او فکر باندې راشي نو تا ته خو بیا خیر نه میلاوږي خو اخر کې راته وی چې یو نصیحت وکړه بس دا سړی ورته یو نصیحت راته وکړه کیدای شي ته ښه سړی دغه نور خو ما داسې څه ښه ونه لیده وی چې دا صاحب ورته چې بچې ځې خو یو نصیحت درته کومه دا دی پیغام رمضان سره بیا دا خبره زه ملګري کومه یو پیغام در کومه کم از کم خدای پاک ځان سره برابروه نو اسې متاثره نه او چې دا یې ورته ووي نو چې نه ما خو ورته وي که نه دلته چې ټولې ګډې وډې خبرې دی ورته وي چې خدای پاک څنګه ځان سره برابرې خدای خو زموږ نه ډېر اوچت دی خدای لیس کمثله شی خدای پاک نظیر او مثال هغه نشته هغه رب دی او ته ماته یې چې خدای پاک ځان سره خیر دی برابروه ورته چې بچې دا خبره ما ورته وکړه په دا په ذهن کې سره وچوه دا به تا ته ثابته شي او د دربارونو دا طریقې چې کله واپس ځې نو روټۍ به خورئ هلته به خلکو دا دلته تاسو ګورئ که خلک روټۍ خوري هغه خپل متعلقینو محبینو ته یې وي چې په ده باندې لږ خوراک وکړی او دله به اجازه ورکړه نو چې کله خوراک ته کېناسته نو په دغه شکور کې په دغه خوراک کې دوه قسمه خوراک وله راوړ یو ډېر اعلی او یو داسې لږ کمزوری غوندې و نو چې کله یې مخې ته ورته کېښوده دغې صاحب ته او دی شروع شو یو فقیر راغی وله یو سوالګری راغی وله او دغه کس ته چې په دغه شکور کې د خدای په نوم څه راکړه راله الله په نوم څه راکړه راله نو چې په دغه شکور کې دغه صاحب وکته او کوم هغه بیکاره شایو ای وله ورکه چې څنګه یې وله ورکه او دی لاړ او بس په شکور کې دا اعلی شای پاتې شو د ذهن ډایرکټ په ورسېده چې مجدد الفسانی صاحب چې راته ویلي چې خدای پاک کم از کم ځان سره برابروه مقصد یې دا دی چې کم از کم هغه شی خو له ورکړه که نه چې کوم ستا خوښي بس دی یې چې شکور مه پرېښوده او رالم ورته فرمایي قربان بیعت راته وکړه او د ده په مریدۍ کې ویې چې دا خو رښتیا خبره شوه چې کوم شی زما خوښ و ام هم خدای له ورنکه نو چې کوم شی ښایسته و ام ځان سره پرېښوده او چې کوم شی بیکاره و ام خدای نو خدای پاک خو ما ځان سره هم برابر نه که دی خو دا مقصد نه دی چې ما ته وي چې خدای ځان سره برابر کړي یعنې ځان سره نعوذ بالله من ذلک تا او خدای پاک غوندې یو شی مقصد مه دا دی چې د دغې خلکو پیغامات دي هغې ته به ډېر فکر به ورته کړي کله کله یو صاحب ورته یو خبره وکړه داسې الټه پلټه ښکاري خو په تا کې څه کمزوري نو ته لږ ځان ماده نظر ثاني وکړه او دا خبره په عقل او په محبت او په علم او په تصوف باندې وتله نو انشاءالله بیا به فایده لار کوي او که په اعتراض او په بغض او په حسد باندې وتلې نو بیا بارنه نافرمان جوړېږي او که په محبت باندې وتلې نو بیا بارنه بامراد او با ادب انسان جوړېږي وی چې کله واپس راغی دغه شکور یې راوخیسته او یو نوړی یې هم تر ونه کړه او ګرځي هغې کس پسې ګرځي او چې هغه کوم ښه طعام و هغه یې راوخیسته او دغې انسان له ورته چې اماله واپس راکړه خدای پاک جل جلاله په نوم باندې دا واخله هغه واپس یې هغه ردي او بیکاره څیز یې تر واپس کړه نو زړه کې وي چې اوس ځان سره ما کم از کم برابر که یعنی کم از کم هغه شی خو رب له ورکوه که نه چې کوم ستا خوښي چې ډېر اعلی سیزي هغه ډېر د رب دپاره ښه دی ځکه په صورت آل عمران کې الله فرمایي لن تنالوا البر
حتی تنفقوا مما تحبون. الله فرمایي تاسو کامل نیکی ته پوره نیکی کامله هغې ته تاسو هغې پورې نشئ رسېدی او کامله نیکی تاسو هغې پورې نشئ حاصلولی چې هغه شی د زما په نوم باندې ورنه کړئ چې کوم شي سره تاسو ډېره مینه او محبت وي، چې کوم شي سره ډېره مینه وي، ډېر باندې ګران وي، چا له ورکړئ؟ هغه الله له ورکړئ. ردی، بیکاره، فضول، اضافي چې کله ما ستا استعمال له ختم شي نو بیا سره د ډېرو احساناتو یا هغه فقیر له ورکوو چې کله ما تعالی رب راکاوه که نه ما تا باندې الله تعالی هېڅ احسانات نه یې راته یاد کړي چې یا ښېګړه سره کوم او یا احسان در سره کوم. دا څه دي؟ دا پیغامات دي، په دې باندې ځان پوه کړئ. رمضان کریم چې کله ما او تا نه اوس لګیا د اوزي که نه، اول پیغام مونږ او تاسو له څه راکوي؟ اول پیغام یې دا دی چې څنګه زما په میاشت کې د رب بندگی وکړه، ګوره چې 11 میاشتې د الله تعالی بندگی پرې نه دی. اول پیغام یې دا دی رمضان کریم. مونږ او تاسو اول رمضان کریم نه زه به داسې ووایم چې هغه زما غوندې یو بیکاره انساني هغه عبادت په طرف باندې لږ شغل پیدا شي. زما او ستا د معاشرې چې کوم دا کمزوري خلک دي هغه هم جمع لم راځي، جمع کا او شپې تهجد هم یو میاشت وکا، قرآن شریف یو 3-4 یا کم از کم یو ختم هم وکا، صدقه او خیرات هم وکا. تاسو اندازه کړئ چې د یوې میاشتې بندگی په رمضان کریم کې ما ورته وکړو څومره خیر او برکت یې. افطار او سحرۍ په ټیم کې وګورئ زما او ستا په دسترخوان باندې 10 قسمه خوراکونه پراته دي. دا هغه برکت دی که نه؟ د بندګۍ هغه برکت دی. او په قرآن کریم کې الله فرمایي، قرآن کریم کې ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله څه فرمایي چې دا کومو خلقو لا کومو امتونو لا چې انبیا راغلي دي، انبیا کرام، که دغو خلقو زما بندگی کړې وای، الله فرمایي قرآن کې سورت اعراف کې په آیات نمبر 96 کې که الله فرمایي زما بندگی یې کړې وای او یو ځل نه یا میاشت نه زما او ستا فرق را کې خیر راځي. مونږ او ستاسو جمع مرانا اول پاتې شي، قرآن شریف مبارک چې په تاقچه کې برکیږي په هغې باندې فټ ګردونه یي، روژې کتاب زما او ستا په نیز باندې دی، حالانکه مکمل د ژوند ضابطه حیات کتاب دی. صدقات او خیرات او استغفار او درود پاک او دا ټول شی نه مونږ او ستاسو تعلق هغې سره لږه داسې ښکاري چې الله تعالی د عبادت مستحق صرف په رمضان کې داسې ښکاري، حالانکه داسې نه ده. الله فرمایي چې که دغو خلکو زما بندګي کړې وای لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. الله فرمایي د اسمان د طرف نه ما په دوی باندې خپل برکتونه نازل کړي وای او د ځمکې طرف نه د دوی خزانې ما په دوی باندې راایستلې وای. الله تعالی خیر به مولا ورکړی وای، برکت به مولا ورکړی وای، خو څه وکړه؟ ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. الله فرمایي چې نافرمانی وکړه، زما بندګۍ نه یې مخ واړاوه، بس دوی لما عذاب ورکه، دوی ما په تکلیف باندې مو ونیوه، په مشکلاتو باندې مو ونیوه، سختۍ مو ورسره وکړې، عذاب مو له ورکه. وجه څه وه؟ زما د بندګۍ نه مخ واړاوه. مونږ خو دا یو میاشت څه نه څه ټوټه پوټه ورته ووایه، کمزوري ورته ووایه، الحمدلله او دسم کوو، منځم کوو، مصلی سره، جمع سره، قرآن سره، تسبیح سره، دغو ټولو سره زموږ او ستاسو تعلق پیدا شي. دومره خیر او برکت چې زما او ستا په ماحول کې ورسره څومره کمال پیدا شي. په کور کې هم روحانیت، په رزق کې هم برکت، په دریستخان کې هم وسعت. هر چا په دریستخان باندې 3-4 قسمه هغه زما او ستا په معاشره کې
هغه ډیر ابتر انسان د مال په لحاظ باندې دا هغه په کور کې درې څلور قسمه خوراک پروت دا د بندګۍ پاور دی الله تعالی. او ګوره دا یاد ساتئ حدیث ورته وایم او دا حدیث امام بخاری په بخاری کې دا حدیث روایت کړی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمائی چې رب متعال ما تو فرمایل الله فرمائی چې یا ابن آدم اے بنی آدم اے زما بندا کچرته تا د زما د بندګۍ لپاره ځان اوزګار ک لږ غوندم داسې نه چې دنیا کې شغل مکوا دنیا کې شغلم کوا او چې زما بندګۍ لپاره د ځان فارغ ک. الله فرمای اسد فقرک زبستا غریبی ختم کړم. ګوره مونږ یو چې کوم بندګي وکړو کار روزګار برانه پاتې شي. رب فرمای رسول الله فرمای امام بخاری حدیث ته وعده ده اسد فقرک زبستا فقر ختم کړم واملأ صدرک غنا او زبستا بدن او زړه او سینا د مالدارۍ نه ډکړم. الله فرمایي په بندګۍ باندې زما اوستا پیسې مال حال روزګار خرابږي نه او په هغې کې الله تعالی اضافه چي وعده ده وان لم تفعل او که داسې راونه کړه زما بندګي راونه کړه او دا یو میاشت پورې خبره خاص ده چې راته رمضان کریم وایي چې ګوره بندګي پرې نه دی د الله تعالی څنګه چې دا زما میاشت د برکتونو ډکه وه 11 میاشتې به همدغسې د برکتونو ډکي او که بندګي یې ونه کړه وان لم تفعل الله فرمایي ولم اسد فقرک ستا دا غریبي به زه نور هم زیاتوم ستا دا محتاجي به زه نور هم زیاتوم ته به دنیا کې مشغولې خو ستا فقر هغه به ختمږي نه ستاسو ټول په خدای ووایي چې دا مونږ او تاسو د مخکې په نسبت مخکې به کور کې یو سړی به لګیا و غون وطن به ځان سره ساته غون کلی وطن به په هغه باندې څو آباد به تاسو دغې مشرانو د خپلې قصې تر واورئ یو کس به او نن سبا زمانه کې ټول کور افراد لګیا یو کور نشي ساته خو تاسو لږ دا خلک راوخلی هغو خلکو سره لږ مخامخ کړئ چې د آخر وجه څه ده یو وجه به پیدا شي چې په هغو خلکو کې بندګي و او په دغو خلکو کې بندګي او کمزوري کارونه به لږ غوندې روزګار او کار نن سبا خلکو غټ روزګارونه کروڑو روپو خلکو بندي کړي او ټول کور خلک ورسره لګي په مشکله باندې خپله زندګي تېروي خو چې بیا په کومو خلکو کې بندګي نن سبا وخت کې هم تا هغو نه پوښتنه وکړه رب له ډېر خیر او برکت ورکړی دا خدای پاک جل جلاله وعده ده. نو دغه پیغام رمضان کریم پریدي ما تاسو ته بیان کړه خدای خاطر وکړئ دا کوم چې تاسو معمولات دي دا برقرار وساتئ. دویم نمبر پیغام سره کوي تقوا. مونږ او تاسو کو فکری په رمضان کریم کې چونکې چې کوم هغه سرداران دي مشران دي د شیطانانو هغه خدای پاک بند کړي دا واړه کولاوي غټ په حدیث کې خبره ده غټ بند وي سرکشه مونږ او تاسو کې څومره تقوا او پرهیزګاري څه نه څه انسان ورسره خشي مخکې چا تسبیح نه راخیشتې په رمضان کریم کې تسبیح مخکې چا تلاوت نه کوه اوس تلاوت کوي مخکې به انسان صدقه نه کوله اوس صدقه کوي ډېر داسې انسان کې تقواداري او پرهیزګاري خو افسوس دا دی چې دا یو میاشت دي که دا لږه مونږ او تاسو هسې ورزیاته کړه په شوال کې په ذوالقاعده کې په ذوالحجه کې په محرم کې په سفر المظفر کې په ربیع الاول کې په ربیع الثانی کې په جمادی اولا کې په جمادی الثانی کې په رجب کې په شعبان کې بس دا یو کال تکړه شي دغه تقوا چې رمضان کریم نه ارته ملاو امانتن یا راوخلی او بل رمضان کریم کې امانتن ورسوي تو ګوره چې ستا په مال حال روز ته به سره چاته وایي نه چې ما ته دعا وکړه چې الله تعالی زما په مال حال کې برکت پیدا کړي تاسو په خدای کې نو کړئ چې دلته زه کله نه راغلی او ما سره څومره خلک میلاوږي بس ټول چې څومره خو ما ته هم دغه یو دعا نه مفتي صاحب دعا راته کړه چې الله په مال او حال کې برکت ورکړي بله دعا نه چا راته نه وي دا نن روزګار کې ما الله برکت وچي
ایمان هم سلامت شي، ایمان سره دنیا نه لاړ شو، الله رضا شي، عزت ژوند هم نصیب شي، تقوا هم نصیب شي. دا دعاګانې خلکو له خیر دی نه ورځي، یا ورته فکر یې نه، بس مال حال کې برکت پیدا شي. نو مال حال کې د چې برکت پیدا کېږي هغې لپاره بندګۍ ضرورت دی. هغه ما ورته کړونو نه په څه شي باندې زما په دعا باندې خو که کېږي خدای پاک د ټول مال او حال او هر څه نه الله مالا مال کا. خو مګه د مولا خبره چې یو تعویز یې وکړه یو صاحب له ولور یې کړ ته تعویز به هم دله وکړه خو ته هم لږ څه کوه. کیسه به تاسو ته معلوم یې، نور به مخکې زه نه ځمه. دعا خو ما مرته وکړه خو ته هم لږ الله تعالی ستا هم رب دی که نه. صرف ته ولې د عرب صرف د مولا دی څه؟ تاسو ټول رب دی. تاسو ټول الله په ذات باندې قسم چې تاسو ټول په رب باندې ګران یې. یو بنده سره مینه ده. زه خو تاسو ته بار بار یم چې رب سره تعلق جوړ کړئ. تاسو بندګي نه کړئ بس چوټي شي. دویم پیغام یې تقوا ده. تقواداري چې څنګه هم دا اوس یو شي نه یارې رمضان کریم نه یارې دا زه نشم کړی، رمضان دی دا شی مه پرېښودی دی. داسې بعضې عادتونه د زمونږ او تاسو وي دا رمضان یادو پکې چې دا مه پرېښودی رمضان دی خیر دی. لکه په شوال کې مو وایه چې شوال دی او دا مه پرېښودی دی، ذوالقعده ده او دا مه پرېښودی دی. او خلک یې پرېږدي چا دپاره؟ رمضان دپاره خلک نه پرېږدي، خلک بد عمل د خپل رب دپاره پرېږدي. ولې ستا رب په شوال کې د دې خبرې قابل نه دی چې ته هغه نافرماني پرېږدي، او په ذوالقعده کې د دې خبرې قابل نه دی چې ته د هغه نافرماني پرېږدي. صرف رمضان کریم کې دا. دریم نمبر پیغام موږ له دا راکوي چې کوم تعلق تاسو په رمضان کریم کې قرآن سره و. اے مسلمانانو څومره ښه تعلق هم قرآن سره و. هر ماشوم مشر بوډا مخې ته قرآن کولاوي او یو ختم او دوه ختم. رمضان کریم دریم پیغام دا دی چې رمضان کریم مونږ ته یې دا اوس روان دی چې څنګه هم په زما میاشت کې قرآن پاک سره تعلق مضبوط را روان 11 میاشتو کې دا تعلق کمزوری کوي. ما قرآن سره نورم خپل تعلق مضبوط کړی. رمضان کریم دا قرآن همدغسې غونډ کال ووایئ څنګه هم چې په رمضان کې ځان ته ټارګېټ جوړ کړه، یو ټایم ټیبل هم جوړ کړه، دا برقرار وساتئ. په شوال کې هم ختمونه وکړئ، په ذوالقعده کې هم ختمونه وکړئ، په ذوالحجه کې هم وکړئ. ټول کال داسې کال ختمونه وکړه چې رمضان کریم سره بیا میلاویږي چې ته ورسره د قرآن په تلاوت باندې میلاو شي. او په اخر کې چې کوم څلورم نمبر خبره ده هغه دا ده. په یو باندې ډېرې خبرې نورې کېږي خو وخت کم دی، مختصر دی. هغه دا دی چې رمضان کریم موږ له اخرنی پیغام دا راکوي چې نفس هر خواهش مه پوره کوه. ګورئ سبعینه به مونږ او تاسو خوراک ته زړه بم شو، سکاک ته هغې ته بم زړه شو، همبستري ده خپلې کورواله منکوحې سره هغې ته به چا زړه شو، خو مونږ به وی چې رب خفه کېږي. دا خپل نفس ما او تا تر سبعینه تر غروب د شمس پورې خوراک نه منع کړه. ګوره یو شی غواړي خو په رمضان کې دا ټیک نه و. نفس خواهشو خو په رمضان کې غلطو، سبعینه تر ماښام پورې خوراک. نفس خواهشو سکاک په رمضان کې خو سبعینه تر ماښام پورې دا غلطو. هم بستري یې غوښتا خو سبعینه تر ماښام پورې دا غلط وه. مونږ الله دپاره منې که نفس هم منع که چې نه به خوراک در باندې کوم، نه به سکاک در باندې کوم، نه به خپل شهوت پوره کوي. په دې رب خفه کېږي. یو میاشت ما او تا د خپل نفس ناجائز خواهش پوره نه که، دومره روحانیت را کې الله تعالی پیدا که چې شپې مه تهجد هم شروع کړو، شپې مه قیام هم شروع کړو، او لس ختمونه هم په رمضان کریم کې. دا نفس مخالفت نی، دا ډېر عجیبه شی چې دا نفس نو زه یم چې دا باقي میاشتې نفس مخالفت کوه کله چې ناجایز خواهش در نه کوي. لکه څنګه به چې په رمضان کریم کې در نه کاوه او تا به منع کاوه، خدای څومره خیر دله درکړه. دا د رمضان کریم څلورم نمبر پیغام دی. او دا په زړه کې وایي چې کله ارنه نفس ارنه خواهش وکړه غلط خواهشي، دا وایي چې زما رب ما ته ګوري. الله ان الله سمیع بصیر. او اخرنی ذهن لمه یو واقعه راله. مصنف ابن عبدالرزاق دا محدث دی، دا د امام بخاری استاذ دی. هغه کتاب دی په همدې نوم باندې مصنف ابن عبدالرزاق.
په دې کې یو واقعه ده. عمر فاروق رضی الله عنه د زمانه وی چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خپل زمانه کې یو شپه گشت ک ابا ګرځیدا د خپل قوم رعیت هغه پوښتنه وکړه. وی چې کله یو کور ته ورسېده په دغه کور کې یو زنانه ده او خپل لور ته وایي چې سبا چې جنۍ ده سبا چې پی خرڅې نو شپې نه پکې اوبه واچوه ملاوټ. نو چې کله مور دا خبر ورته وکړه چې هغه ماشومې بچی ورته ووي یا امه ای زما مورې دغه کار نه امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه منع فرمایلی دا کار څنګه کوي؟ عمر فاروق سے فرمایي چې ملاوټ هغه په زمانہ کې څنګه ملاوټ کوي او هر قسم خلک به وي چې مور ورته فرمایي چې عمر فاروق ور سره په کور کې نشته کنه ګوري خو نه څه خبر دی هغه عمر فاروق چرته دی فاین عمر چرته دی عمر فاروق هغه استاین نه وی چې دا ماشومه څومره ښه جواب ورکړي وی چې ورته وی فرمایل چې کو عمر فاروق درته نه ګوري د عمر فاروق رب خو درته ګوري کنه. بس دا احساس مونږ په ځان کې پیدا کړو که ما پلار مانینی زما پلار رب مانینی مونږ خو پلار نه یریږو که زما استاد مانینی زما استاد رب زما ویني. نو عمر فاروق رب خو غایب نه دی کله به د عمر فاروق ني او کله به د عمر فاروق رب ني. نو دا خبرې بار عمر فاروق اورېدې دا د ښځې او د او ټیم کې خو واړه کورونه به دا نورې کیسې خبرې نه وي. نو د مبارک یو بچا یو عاصم لکه څنګه عبدالله د عمر فاروق زویو عاصم هم د عمر فاروق زویو د دغې جنۍ چې دا خبرې واورېدې کور ته ورغی رشتې پسې او دا ماشومه یې خپل بچي عاصم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په نکاح باندې واغوست. ورته فرمایي چې ستا غوندې صالح تقوادار ده په دغه زمانه کې دا ډېرې کمې میلاوي. د دې وجې نه دا خبرې ختموم لږ نفس باندې کنټرول وکړئ. دغه پیغامات ته الله تعالی موږ سره ټول کال په ذهن کې موجود ولري. ته بیا خپل کاروبار روزګار هر څه ته وګوره. الله تعالی رمضان کریم دا باقي وخت او ساعت هم په خیر سره تیر کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یو دعا اعلانات ارتکوم. یو خو به اختر مونځ دا بار تاسو ټایم کتلی می دروازې سره سبا به ان شاء الله عید الفطر مونځ دلته په پاو کم 8 بجې به جمع ودرېږي. تقریر به داسې په 100 پاو باندې وه چې څومره تاسو په وخت راشئ ابه شو پاو کم 8 دلته به ان شاء الله مونځ ودرېږي. دویمه خبره دا ده قضای عمري خبره ارته کوم دا یاد ساتئ چا چې دا سوچي دا خو مونږ بار بار کو په دې خبرو باندې مونږ ستړي شو چې زه او یا کاله دا بعضې خلک زموږ استاسو خلک خطا کوي چې دا یې چې او یا کاله منځونه مکړه او بیا په اخره جمعه باندې قضای عمري وکړه بس دا هغې دپاره کافي دی. حاشا وکالله دا پروپیک دا یاد ساته چې کوم مونځ در نه قضایي هغه مونځ به راګرځئ هله به کېږي چې کوم مونځ در نه قضای عمرۍ هرګز دا مقصد نه دی هرګز دا مقصد دی. څوک دا سوچ او کنسپټ لري غلط دی دا اسلام خلاف دی. د قضای عمري فقهاو زموږ استاسو چې کومه خبره لیکلې صرف اور صرف دومره قدر کار کوي چې زما استا په منځو کې څه نقصان کله کله ما ورته اودس نه نیو خبر کله کله ما ورته لباس او جامو نه نیو خبر کله ټیم کې ما ورته مخکې وروستو والی کومې کوتاهۍ دا یو حله ده حله الله ته یو بانه لټو چې دغه ما استا د 5 منځونه ویتر دا خدای پاک زما استا هغه کوتاهۍ او کمی په هغې باندې پوره که بس نور یو منځ قضا نه ده یو منځ قضا ابه ته راګرځې هله به کېږي. دا حدیث دا غلطه خبره ده. نو دې وجې نه که چا وکړه ډېره ښه خبره ده که چا ونه کړه په هغې باندې هېڅ وبال زه بیا یم هېڅ وبال په هغه باندې نشته. مونږ یې کوو الله تعالی ته یو هیله ده چې کومې کوتاهۍ دي چې هغه په پوره شي. لکه څنګه چې په سرسیا باندې صدقې فطر باندې د رمضان کوتاهۍ پوره کوي. خدای پاک د مونږ یو هیله ده چې انشاءالله ځکه سجیده او رکوع او قیام الله تعالی د چا ضایع کوي نه. انشاءالله تعالی چې کله مونځ وشي یو اذان بال تکیږي بیا ترتیب طریقې کار باندې تاسو زه پوهیږم. اخرنۍ جمعه ده جمعة الوداع قضا عمري به کېږي. زما خو پیغام دا دی چې ټول 10 منټه یا 20 منټه په هغې لګي ټول په شوق او محبت باندې انسان شی وې کړئ او بیا به انشاءالله په آخر کې جمعة الوداع ده بهترینه دعا به کوو. الله تعالی د زموږ استاسو جمله عبادات قبول کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت وکړئ.